أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. دانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 6 آیات نمبر 61 62 63 درې آیاتونه به ویل کېږي. مخکې نه د حضرت عیسی علیه السلام بیبي مریم قصه روانه وه. نو دې نه مخکې آیات کې الله جل جلاله فرمایل چې ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، چې عیسی علیه السلام مثال د هغه څه نو هغه واقع دا په شان د مثال د حضرت آدم علیه السلام دی. دا څه انوکا او ناشنا خبره نه ده. نو مونږ ویلو د غوافت چې کله راغله نو دوی بیا هم په دای کې چوچراله کول. نو بیا ورته حضور علیه السلام ورته فرمایل زرا ځئ چې نو مباهله به وکړم. دوی په خپل خبره باندې په هټ درمۍ سره راغلل. نو چې کله یې هټ درمۍ شروع کړه نو بیا ورسره د الله پیغمبر مباهله وکړله. مباهله دې ته ویل کېږي که چېرته تو یو کس ته ووایې چې سید تو په حق یې او زه په ناحق یم، چې زه راځئ چې اوس به چې نو هغه دقه شانتې دعا وکړو چې الله رب العزت دې خپل لعنت چې نو هغه که زه په ناحق یم په ما دې وکړي او که تو په ناحق یې په تا به دې وکړي. ډېر وخت اکثر خلک دا کوي که نه چې بیا ورته ووایي چې بس دعا به وکړو چې الله ستا د ده سره حشر وکړي زما دې سره وکړي. نو دې ته بیا نه جوړ، دې ته ویلی کېږي مباهله. نو د الله پیغمبر وی مباهله به وکړو او د الله لعنت به وګرځو په هغې کسانو باندې چې کم درو دي. چې ضرورت هم چې عیسی علیه السلام د الله حق او سچ پیغمبر و، نه د الله زوی دی نه الله دی او نه چې دی نو ثالث ثلاثه دی. په لفظ کن سره الله پیدا کړه او دا څه غټه ناشنا انوکه خبره نه ده. مخکې آیات کې د هغې وضاحت چې دی نو هغه وشو. دوی وی صحیح ده کله چې دوی د مباهلې دپاره د الله پیغمبر ول دغه د مباهلې چیلنج ورکو ځای چې دی نو هغه مقرر شو. سباله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی نو حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی او حضرت فاطمه الزهرا رضوان الله تعالی اجمعین چې دی نو هغې ځان سره کړلو او بهر هغې میدان ته راووتلو. بیا دوی ته وی چې راشئ. نو دوی چې بیا کله لاړل او شپه یې کړله نو په آپس کې مشوره وکړه چې دا ګوره د الله حق او سچ پیغمبر دی، د دې پیغمبر بې ادبي کول، د دې پیغمبر سره مباهله کول دا چې دی نو خپل ځان له هلاکت له دعوت ورکول دی. تمام تفاسیر دا لیکلي دي، که دا کم تفسیر توته غونډ چې دی نو هغه دا لیکلي دي. نو وی چې دی نو هغه دقه شانتي چې کله دوی دا وکړه نو په آپس کې مشوره وکړله او دا خبره ته کړه که چېرته د مونږ د الله د پیغمبر سره دا مباهله وکړله نو زمونږ په هلاکت کې بیا هېڅ شک نشتی. دوی نه واپس شول. وی البته داسې به وکړو چې د خپل قوم ته به هم د دې مباهلې غږ نه کوو. ولې که اوس خپل قوم ته مونږ ووایو چې دغه د الله حق او سچ پیغمبر دی او مونږ ته دا چیلنج میلاو شو مونږ د هغې نه واپس شو نو بیا خو به خلک د دې پیغمبر اتباع شروع کړي. نو دوی د دغې نه واپس شو. د الله پیغمبر چې نه نو رالو دی بیا رانلل. نو چې کله رانلل نبی علیه السلام بیا فرمایل که چېرته دوی راغلی وي او دوی دا مباهله کړی په مخ د ځمکه به الله یو عیسائی چې دی نو هغه به هم نو پیدا کړی، ټول په ټوله چې دی نو هغه به الله پاک هلاک کړی ولو. دې کې به یو کس چې دی نو هغه به هم نو پاتې شي. بیا د دغې نه وروستو د الله پیغمبر چې دی نو هغه پې بیا جزیه ورته د الله پیغمبر مونږ ستا باوفا رعیت یو، مونږ چې نو ستا هره خبره منو، مونږ به ستاسو تابعداري کوو. په مونږ باندې چې تاسو کومه جزیه او ټیکس لګول غواړئ مونږ به تاسو له هغه جزیه او ټیکس درکوو. تفاسیرو کې د هغې چې نو هغه ذکر کړی دی. وایي چې نو په دې باندې سالانه 13 خان
دیرش زرې، دیرش چې دی نو هغه نیزې، دیرش خوده کم جنګي ټوپۍ چې دی نو هغه دی، دیرش چې دی نو هغه تورې، دغه شانتې 200 چې دی نو هغه جوړې دی چې دی نو هغه په د الله پیغمبر مقرر کړل چې دا جزیه چې دی نو هغه به تاسو هر کال دغه شانتې ادا کوئ. نو دوی بیا دغه ته تیار شول. نو گویا د الله د پیغمبر حقانیت، د الله د پیغمبر سچایي، د الله د پیغمبر په شان کې د څه چې نو هغه بی ادبانه چې نو حرکت کول، دا عیسایانو هم تسلیمولو چې دا د هلاکت سبب دی. د يهوديانو هم تسلیمول او دوی بیا دومره به چېړو کو په اخره کې بیا دغه خبر نه ریدل خطر لري بشول. نن صد افسوس سره چې نو هغه ویلې کېږي سړی په جواب باندې هم نشراتلې مسلمان او د مسلمان په ملک پاتې کېدون کې خلک نن د الله د پیغمبر د روزې سره کم چې نو هغه بی ادبي کوي. نن دی د الله د پیغمبر د روزې چې نو هغه کم عزت چې نو هغه وکړلو. دی د الله د پیغمبر هغه چې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ډلوا دا غوی ته الله رب العزت د طرف نه حکم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، تاسو دې سم کوئ کنه الله بس تاسو اعمال چې دینو هغه ځای کی دغه بدبخت الله چې دینو نشان عبرت جوړ کی. الله جنانو دغه بدبخت له نشان عبرت جنانو الله جوړ کی. دی د الله د پیغمبر د هغه هتک جنانو هغه وکړو چې په تاریخ کې چرته جنانو هغه دانه دی کړی. سلطنت چې هغه عثمانیه هغه چې کله ختمېدو دغه اخرنی بادشاه سلطان عبدالحمید خان داغه چې کله دا کېدو جرمني سره چې نو هغه معاهده کړو وی تاسو بچنه نو ریلوی اسټیشن چې نو هغه سہولیت راکوي خو دا یاد ساتئ چې کله تاسو د مدینه منورې ته چې نو هغه 6 کیلومتر کې راورسئ نو بیا به د حضور د مدینه بی ادبی د نو نشي، تاسو بیا خپل سټکو پلکونو ته کپڑا اچوي او داغه نه ورسته بکار کوي اسنه چې دغه ټکار او شور شغرب چې نو هغه دومره ډیر شي چې د الله د پیغمبر د مدینه کې چې نو هغه شور شرابه چرته جوړ نشي. قاضي چې نو هغه علامه چې نو ایاز قاسمی صاحب چې نو هغه لیکلي وای ما 13 کاله مدینه منوره کې چې نو باسل دي خو په 13 کاله مدینه منوره کې مسپې په غپلونه دلدلې چې داغه د الله د حرم د الله د پیغمبر د حرم چې نو هغه دومره خیال کو. نن دغه بدبخت چې نو هغه را پاسېدلې دی او د الله د پیغمبر د حرم سره د ګستاخانه ادا کېږي. خو ځان نه تباکه تاسو ته چې نو هغه بل ځای نه ملاوي دو یا تاسو چې نو هغه سیاسي اختلاف چې نو هغه نه تاسو د پلار نکچ نو دښمنی او دومره هتک ته تاسو رسولي. سب افسوس بیا هم د دې چې نو هغه خلک تایید کې پیسې بنه په الله دې موږ ته هدایت نصیب کړي. الله پیغمبر الله فرمای دې چې نو هغه ایثار شول دې د غشنه چې نو هغه وخت ده نو ځکه الله جل جلاله وایي چې الله پیغمبر وته ندو ابناءنا وابناءکم راشه په سر به ولګو موږ به خپل بچی راغواړو تاسو چې نو هغه خپل بچی راغواړئ ونساءنا ونساءکم موږ به خپل زنانه چې نو هغه راغواړو تاسو خپل زنانه چې نو راغواړئ یعنی چې جړله بیا زمونږ ختم شي او یا بس تاسو ختم شي. او ثم بیا چې نو انفسنا وانفسکم ثم نبتهل بیا به الله ته جړه او فریاد وکړو الله ته بچنه نو هغه خپل زاری چې نو هغه وکړو فنجعل لعنت الله علی الکاذبین او بیا به د الله لعنت چې نو پای کسانو کو چې کم په خپل خبره کې دروغجن دي دی دغه نه چې نو هغه بیا واپس شول. الله وی ان هذا له القصص الحق دا یقینا حق او سچ خبره ده په دې کې ذره برابر چې نو هغه تردد نشته. و ما من اله الا الله دا الله نه ما سوا بل اله نشته. الله رب العزت چې نو هغه چاته خرق عادت کې او کاشز ورکی په دې سره دا سړی چې نو هغه بنی آدم پیغمبر چې نو هغه په اله نشي جوړې دي. و ان الله له هو العزيز الحكيم یقینا الله رب العزت هغه زبردست او حکمت والا دی. فان تولوا فان الله الله پس که چره مخ واړولو فإن الله علیم نو الله یقینا په دی بالمفسدين په تباہی کونکو فساد کونکو باندې. الله دې موږ دغه فساد کونکو نه چره نو هغه وساتي. الله دې موږ چرته زمونږ د لاس خپونه فساد چره نو هغه پیلاو نکي. فمن جاءك پس څوک چې راغلو ته فمن حاجك پس چا چې جګړه کوي ستا سره فيه پاغې کې
من بعد ما ورست د آغنا جاءک چراغ نو تا ته من العلم د علمنا فقل نو اوایا تعالوا راشي ندعو ابناءنا چې مونږ را وبالو خپل زامن و ابناءکم او ستاسو زامن و نساءنا او خپل زنانه و نساءکم او ستاسو زنانه و انفسنا او خپل ځانونه و انفسکم او ستاسو ځانونه ثم نبتهل بیا بچره نو زاری وکړو دعا به وکړو فنجعل لعنت الله پس وبګرځو لعنت د الله پاک علی الکاذبین په درو جنو باندې ان هذا بشک هم دا له القصص الحق دا بیان دی حق دا قصه د حق وما من اله او نشته بل څوک معبود الا الله سوا د الله نه وان الله او بشک الله پاک له العزیز الحکیم هغه زبردست او حکمت والده فإن تولوا پس کچری اوغي مخواړولو فإن الله نو بشک الله پاک علیم په هده بالمفسدين په فساد کونکو باندې فمن حاجک پسوک چې جګړه کوي تا سره فيه پاقي کې من بعد ما ارست د اغنه جاءک چراغ نو تا ته من العلم لعلمنا فقل نو اوایا تعالوا راشي ندعو ابناءنا وابناءكم چرا وبل مونږ خپل زامن او تاسو زامن ونساءنا ونساءكم او خپل زنانه او تاسو زنانه وانفسنا وانفسكم او خپل ځانونه او ستاسو ځانونه ثم نبتهل بیا چې نو دعا به وکړو زاری به وکړو فنجعل لعنت الله پس وبکړو وبګرځو لعنت د الله پاک علی الکاذبین په دروغجنو باندې ان هذا بشک ادا له القصص الحق دا د بیان حق وما من اله او نشته بل څوک معبود الا الله سوا د الله نه وان الله او بشک الله پاک له العزیز اغه زبردست غالب دی الحکیم او حکمت والا دی ان فإن تولوا پس کچری هغه مخواړو فإن الله نو بشک الله پاک علیم په هده بالمفسدين په فساد کونکو باندې